د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتون ویلي چې د پی ټی ایم د مرکزی کونسل غړي ګیلمن د اسلام آباد په پیم روغتون کې په داسې حالت کې دي چې ډېر دعاګانو ته ضرورت لري. پښتون ویلي چې د پی ټی ایم فعال غړي او د پښتنو شاعر ګیلمن وزیر باندې تیر ماهام په اسلام آباد کې برید شوی. لس 15 کسان راغلي او په هغه برید کړی دی. هغه زیاته کړی چې د اسلام آباد پولیسو نه غوښتنه کوي چې په ګیلمن وزیر باندې برید کوونکي ونیسي. پښتون په ایکس یو پوسټ کې داوا کړی چې ګیلمن وزیر باندې نن آزاد داول نومې کس سره د ګڼ شمېر ملګرو حمله کړې ده او ګیلمن به سخت ټپي شوی دی. ګیلمن وزیر باندې نن آزاد داول نامې کس سره د ګڼ شمېر ملګرو حمله کړې ده او ګیلمن به سخت ټپي شوی دی. علاج یې روان دی. موږ ټول ذمہوار ملګري دلته هسپتال کې یو. د ټول پښتون افغان ولس څخه خیله کوو چې د ګیلمن روغتیا لپاره ډېر دعاګانې وکړي. د اسلام آباد پولیسو په ګیلمن د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو خبریال افتخار فردوس په ګیلمن د برید په اړه په ایکس یو پوسټ کې ویلي چې د پولیسو فرانزیک ترمه یو ډز خم نه دی شوی بلکې په ډنډو وهل شوی دی. آزاد داول د ځمکو کاروبار کوي او ښکاري چې ګیلمن د هغه دفتر ته ورغلی او د هغه عملي ته ګواښونه کړي او د هغې وروسته جګړه شوې ده. وروسته هغه پیمز روغتون ته وړل شوي د خطرې نه بهر دی او د اسلام آباد پولیس د آزاد داول لټون کوي. د پی ټی ایم یو فعال وایي چې آزاد داول د شمالي وزیرستان دی، د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قبایلي سیمو عهدهدار دی. د اختر پروازو کې په وزیرستان کې د کرکټ یوه لوبه وه. هلته ګیلمن او آزاد داول خبرې اړولې او جګړه یې شوې وه. وروسته ګیلمن ویلي وو چې آزاد داول ورته ټیلیفون کړي او دغه لانجه ختمه شوې وه. هغه چې پرون بیا په ګیلمن آزاد داول او د هغه کسانو حمله کړي او سخت یې جوبل کړي دي. د آزاد داول لخوا د پیښې په اړه تر اوسه پورې کم بیان مخې ته نه دی راغلی. ګیلمن د تیر کال جولای په میاشت کې د پېښور هوایي اډې څخه نیول شوی او سخت کال د جنوري په میاشت کې په ضمانت خوشی شوی. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پښتون